دی اصلي چې کومې تصوف کیسې وې هغه میش د روس نه وتلې دي په بدعتونه رسومات مطلب په ګاټې په کاروبار په دان پیشه کړي دي نبی علیه السلام سره چې صحابه لوسنیوی کړی دی یو ټکی پکښې دا و چې تاسو خپله الوده نه قتلوئ په دا بیعت شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بس خپل الودي قتل دا څنګه خبره ده دا باقاعده د قتل د الودي د قتل څو صورتونه دي یو خو دا وه چې زنانه وایي چې وشوله جلکې او خلک یې د دغې شرم د پیغوره د لوسه شخوله مړوله چې بیو خلک یې چې امون لیرې پنونکي په نکاح شه نو صدو پیغوري نه توصیق شو دا خو مالدار غریب هاري وکول خو ځنې آبد نصیب غریبون وي چې هغو الودي ډېرې وزېږولې بیا وي چې صوتي وې څرنګه وې زه صوته دغې ډېرو الودي قتلولې په دا کښې بیا مطلب ټول مبتلا وي ډېر نو د هغې نه په قرآن شاه الله جل شانو فرمایي چې تاسې خپل اولاد ما قتلوې توس ته انسانونه رزق زه درکوه توسې اولاد ته رزق ورکوه دغې ترخو څو خبرې دي اول دا چې خانداني منصوبابندي راغلې دوګاګې خاندانی منصوبابندی باقاعدہ وہی کم خاندان زندگی آسان بچے دو ہی اچھے لشکی زیجاوی چی بیو سرا سوتلائی شی بے تعلیم نشی پہ کدلائی بے تربیت نشی بیان یعنی مطلب دا دود یهود یوا سازش دا خبر دود یهود ویلے پیغمبر سے یهود سے پیغمبر حضرت محمد مصطفی فرمائی چې تزوج الودود الولوده داسې ښځې سره وروکوي چې محبت کوونکې هوي بالو نه وي بژوی نه وي چې هر وخت روانګېږي او بله الودي ډېرې زیږه وي نسلي وي یهود څه یایي خانداني منصوبهبندي اوس څه یایي چې بچې دو یا چې لږکې زیږه وي بیو سره سوتي نه بیا تعلیم نشي بیا تر کیم تعلیم تربیت ولې پیغمبر په دا نه پوهېدل صحابه په دا نه پوهېدل او دغې سره سره دا خالي خانداني منصوبهبندي خبره نه ده باقاعده ویژن دا راغونډی نن سبا چې دونه ښځو وي په دوه کسه الوده نه دی وروستی بچهداني یې پسې لرې کړو چې هرومرو بلکل هغه د الودي لیارې بند کړو نه نشه سوتلی بیا یې نشه مطلب سنبالولی بیا یې تربیت نشي غلط کانسپټ جوړ دی دومره غلط سوچ دی دومره زیاته دا علما یې چې د الودي د قتل په زمره کښې دا خلک شامل دی وینې نه زیږاوي الودي چې پیغمبر خوش پیغمبر خو فرمایي ان یکافر بکم الامم په قیامت شو په ډېر امت د نبیونو مخ ته زه فخر کوم چې مو امت صورت دی ویلې پیغمبر علیه السلام چې دوه زیږول ته ولک شي دا پیغمبر امتو بیا ډېرېږي خو دا خو کم که که نه دغې وجې نه دا هم یو ظلم راغونډی او دا فرق دومره دی واضح به ووینې چې دا غره خلک ووینې یاره غریب سړی وي کاجي لښکر وي زیږولی وي لاس دولس په دا وړخېله کښې لکه چرګې بچونه دا خړ بایېږي دا یاته کي چې دا د پیمپره نسل تارو شي دوه کسه وي ممي ډېډي بیبي پلاستیکي ډیجیټل لایف یې اختیار کړی وي نه دا بیا صفویې نشي بیا نه ته څوک یې بیړی دی چې پامه شه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وال یار مو تو تارو کړي ده زه تو پا نه درېمي او بله خبره دا دو چې آیا دا د رزق سهول دی میتو دی چې دا قبیله دی د غریب په غوړه ډوډۍ متوي دو خورید شي دی وغندي آیا دا تو کمل دی دومره ته په ځون غلط شوی خوږه پیغمبر ته صحابې روغی یا رسول الله ډېر غریب یم چې د طریقار کسان ډېر نشته وخسته یم خوش پیغمبر څه فرمایي الانته متزوج ښځه دې کړې دو که د هغه سې چړا ګرځې دا یې ورته چې یا رسول الله نه مې دو کړې چې بس ښځه وکړه دا یې ورته چې ای د الله رسوله زه خپله ګډر پورې یوردو ته یې چې یوه بله درباندې وړوه نبي علیه السلام څه ورته فرمایي چې د الله د څنګه خپل رزق دی چې څرنګه یې وده وقف فراوانې راونې شولې بل صحابي پر رسول الله سیخ شو چې کیف حال شباب څنګه یې
چې یا د الله رسوله مو ته خې بالکل حال یار رجا شو چې مو څه درته ویلي وي چې تو د الله سره خپل د رزق مسله دو هغې باندو د الله سره خپله د رزق مسله وي د هغې په وجه سره الله جل شانه تو ته رزق دی صحابي دی خوش پیغمبر ته وایي یا رسول الله دا صحابي دی ګیز وګه ته څنګه دا ملګری ورور مې دی ته څنګه خېزیږي نه دا کاری کو نه باری کو سلام نصیحت ورته وکړل دا چک شو وداسې چیرې میش ډېره نبی علیه السلام څه ورته فرمایي چې ویل چې دا ویس لګیا یې ګاټه یې دا تو کمال دی کیدای شي چې دا ته بس درامین دی دغې دینداري ورور برکات دي د هر چا د رزق د الله زه خپل مې 14-15 کسه مې خپل پې راکړي دي ګاګه نوره مې کلکه اراده ورته بدله بیا وایي چې نادو څرنګه سوته نو دا څرنګه زه په دا ټکې دومره دوک موته میلاو شي او دا زه د رب په ذات قسم کوم چې دا د موږ کمال نه دی د هر بچي د هرې ترسارې خپل رزق ته الله مترکوي کنې نه مې مزدرا کړی نه د خدای رب نه وکړو دا پکې او مشه دا غا سبق شنه خدای ژوند تیر خو چې سوچ وکړه هیڅ واجه نه دو د الودی په خپل مقدر شه د اولاد څنګه یورې زیدای کلا کلا پلور به همت شي پلور به کاروبار ووزي علي چاور سره چې ګټل یې کول اخه کاروبار ووزي د بچون بیا مړ شوی الله پاک دې لیاره ويرزقه من حيث لا يحتسب الله جل شانو انسان ته د داسې زوینه رزق ورکوي چې د سوچ او ګمان نه وي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رزق په انسان پسې داسې ګرځي لکه مرګی چې په انسان پسې ګرځي امید دا کې دا خو جوړه ده چې د مرګ نه نشه خلاصېدی خو امید دا کې دا نه جوړېږي چې یاره رزق خو هم ته خپل الله پاک رسوي که دا څه جوړ شي نو دا رد کول په دا باندې وي چې دا خبره چې بیا وې تربیت نشي بیا وې تعلیم وي بیا وې مطلب سوتل وي بیا ګډې څرنګې ورډاکې وي بیا دغه لباس څرنګې وي بیا وې جومات څرنګې وي دا د رسول الله د تعلیمات صارخ مخالفت دی دا د رسول الله د تعلیمات په مقابله کې شوی لړای دی او فرق هدا امر دی چې موږ د غره د خلک خبره وکړه چې حکیم صد الله خدي اپ دا ورخینه شو غریب سړی وي خړې وي قبيله پاریږي چې دا سه کیز میټر ډېریږي څه د انګريزونه یا ولې ماینډ سیټ اپ ته نشته کیږي ملګری ازون سړی وي زونه وي پرولا وي چې مشو چوټی کړه دی نه دا بیا کوله او بیا درې بیا کوي بیا دا کوي بیا سره حالانکه دا د شریعت کوله بغاوت دی د شریعت خلاف دی دا سازش د یهود و چې خاندانی منصوبابندی راځي خاندانی منصوبابندی بلا وجه په شریعت شه حرام دي ها پاس راځي چې شذا بیمور وي سیراتی چارنه کو ډاکټر ورته وایي چې تکابلی ما پیدو ابله خبره دا خاندانی منصوبابندی د مسلمانه ماستر نه ناستل دا صریح حرام عمل دی او دا د اسلامي نسل کوشۍ د مسلمانو نسل کوشۍ د پورا یوال یار جوړه کړی په دا باندې فرم دنیو په دا باندې یهود مغرب خرڅا ډیره کوي دا پولیو دوکانه کدا کسه کا خاندانی منصخ دی نه خلاف خاندانی منصوبابندی خلاف کو شریعت کتابی را ډاکتي چې کبلی ماده نو ان شاء الله ولا او بل داسې نه صحابه دي هغه جمعه د میجه توس د پورا یو معیار دی چیرې په تاریخ د صحابه کې داسې نه کېمینده چیرې په تاریخ د صحابه کې داسې نه کېمینده چې دا خبره دی مان سره ورغلې دي رزق مسله خو دوی الله سره او میش دا چې نه میش بیا دا کې دي خارو پښوي لہذا قابلیت ډېر دي جوړ پچار دي وادینا ډېر کاول پچار دي سوتلې دی الله په لوت شي دی مې ته په لوت شي کوي داسې چې حقیقتي اسلام کوي وطن ول صلوات په صلوات خو بیا میش لا یعنی میش بیا لا په اسلامي په اسلام شه دغه گنجائش نشته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك